اراده لکما ولی ځکه بیا خو جزا مقدمه ده په شرط او ما ویلو چې کوم ځای کې جزا په شرط مقدمه نو هلته کې اذا متضمن اراده لروي نو سبا کوم اذا اردت الوضوء چې کله اراده د اودس کې نو فانتزح لو الاستنجاء وکړه د یو معنا شو دویمه معنا څه ده دویم معنا د دې حاشیه کې لیکلې ده ما ته ګوره لغوندې ادا اذا توضأت چې اودس کله وکې نو فانتزح یو چوم اوبه راواله او په موضع د او اندام ته مخامخ په لنګ یا په پرتوګ ورونو لا خو ګورې نزحه څه ته وایي نزحه دې ته نه وایي چې چوم راوالې ورونو لې دا خو بیا خلک وایي متیاد یې کړی دي چې ته مخکې مونځ کې خلک وایي امام صاحب نه جوړ بول بهدلې دي نه نزحه څه ته وایي شیندل ګوتې راواله لمدې کا ما ته ګوره او داسې کوه ګوتې به پنځه واړه لمدې کې راغونډې به کې او داسې به کې بس پنځه ګوتې به لمدې کې او راغونډې به کې او داسې به کې وی خوشوی پې که نه داسې به کې دې ته وایي د دې څه فایده ده د دې فایده دا ده چې بعضې وخت انسان ته وسوسه راشي وی ما نه جوړ د اودس نه پس متیا دې تللی دي حالانکې هغه د اندام هغه اوبه په پرتوګ بهدلې دي چې دې استنجا کوله که نه نو اندام یې لون شو نو هغې ته مخامخ پرتوګ یې لون شوی دی نو دې وروسته وایي اوخو دا خو ما نه متیا دې بهدلې دي نو وسوسه به پیدا شي نو دا کار وکړه نو دا وسوسه به دې نه پیدا کېږي بیا به وایي چې نه دا خو هغه اوبه وي چې ما په پرتوګ په خپله سوچېندلی دی نو دا وسوسه به دې ختمه شي دویمه معنی دا ده خو هسې نه ګورې ما پوه کړې هسې نه چې غونډه لوټه په ځان ورولې یا غونچونګ په ځان ورولې ما راته طریقه وښوله دا دوه شو او دریم څه دي فانتزح دریمه معنا ده چې په تندي اوبه واچوه یو برې تندی یخ شي بل دا مبارکې اوبه اودس ته پې کړی د اودس نه ما بقیه دي او د انسان دا تندی جبهه اشرف الاعضاء دي نو په هغې دې ور واچولې نو څو معنی مې درته وکړې مولانا صاحب درې کمې شابسې یو دا چې استنجا وکړه بیا متضمن اراده لره شو دویم فانتزع په اندام یا په خختک داسې به ویم دا اوبه وروشیم دا بل ځای کې حفنة من ما راغلی دی یو چونګ اوبه راواله خو د هغې دا چونګ اوبه به نولې نه فالقها ګورې نشته هسې نه دا معنا ونه کې چې فلیاخذ حفتة من ماء نو د هغې دا مطلب نه دی چې یلقها علیه نه فلیاخذ حفتة من ماء فانزح بها چونګ به راوالې نو نزحه به ترې وکړې نزحه خو دې وپېژندله که نه ګوتې به راغونډې کړې او ور وبنولې او فایده باندې معافې کړې او درېمه مې څه وویل ته اصالة الماء على الجبهه په تندي باندې اوبه وبهیوه مبارکې اوبه دي دا نزح معنی شي مولانا صاحب اوس به دلته کې یو څو ضروري خبرې به وکړم او مسایل مستنبطه به مباحثم یو بله معنا هم علما کړې ده فانتزحه چې کله اذا توضأت اراده د اودس کې نو فانتزح داسې چلو کوې دا څه دپاره لکه د استنجا نه مخکې به دا کې چې که سره شاش مشاش په نلکه کې وي چې لاندې ودي چې اوبو سره استنجا اوبو سره ختم شي دا څلور معنی شو اوس به راشو د حدیث د مسایل مستنبطه وباسه فانتزح امر د استحباب دی ځکه حدیث ضعیف دی بلکې دلته چې څومره روایت دي ټول ضعیف دي څومره روایات دي ټول ضعیف دي نو امر د استحباب دپاره شو او بل څه شی دی مولانا صاحب ندا د جبریل په یا محمد جبریل په یا محمد باندې اواز کولی شي دوه ته دا معلومه شو او دریم ولی جبریل چې راځي په خپله خوښه نه راځي وما نتنزل الا بامر ربک نو د جبریل خبره د الله د طرف نه خلاصه شو خبره قال ابو عيسى هذا حديث غريب او غرابت دار چې حسن ابن علي په متفرد دی او ضعیف وسمعت محمدا امام ترمذی و امام بخاری نه اوریدلی دی یقول چې فرمایلی حکایت د حالمه دی ماسیه دی چې حسن ابن علي هاشمی دا منکر الحدیث دی منکر څه ته وایي چې ضعیفي او د ثقاتو نه مخالفت کوي
نو فضائلو کې ضعیف کافی دی کنه. وفي الباب عن ابي الحكم بن سفيان، ابو الحكم بن سفيان دیکھیں مولانا سے پورا استراب دے. ابو الحكم ابن سفيان پا ابو داود کے دیکھا اول اغم ضعیف دے او غی کسی دی ثم اخذ كفا من ماء فنزح به فرجه. نو نزح دا گوره زده چی چونگ بی ورونه لے نزح کف دی لواقی چلا سی لامدشی. نو دا ابو الحكم ابن سفيان روایت پا ابو داود کے دی او دا ابن عباس روایت پا مصنف دا عبدالرزاق کے دی. مولانا صاحب دا روایت پا مصنف دا عبدالرزاق کے دی خواہ دا ولی خسرا شتاسو تاغا اصل حدیث ویم ضعیف تے غورخا دا پیغمبر مبارک دا وسوسی مریض تویری دی اسنگا شکا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل اسی وورا شکا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل فقال انی اکون فی الصلاة کلب مانزکے فیتخیل لی ان بذکری بلالا. دیرو خلقو تداش غمسن سبا پیخ دے جدا ما اندام خلون دے. فقال نوی فرمائے قاتل اللہ الشیطان، شیطان دے خدای حلاک کی انہو یمس ذکر الانسان، دے انسان اندام لگوتی یوس لیوریہو انہو قد احدثا دعوت اخکارکی چی تبی اودسے فیضا توزعت فانزح فرجکا فین وجدتا فقل هو من الماء ففعل الرجل فذهب عنه. نو دا شیطان حرامی بچے پریدی دینا پار دے دے لگوتے وئی پوشے پا خبر اندام سرا باہر کیف کم دے کے دی مولانا سے ہوا ہے نو دا کم دے کے دی مصنف دا عبدالرزاق کے دی ابن عباس او بل کم یہ ہو دی زید ابن حارثہ بولے گا پیدا کر اوہو زید ابن حارثہ ابن ماجہ کے دے الا زید ابن حارثہ ابن ماجہ کے دے ہاں دا ابو سعید پا مصنف دا ابن ابی شیبہ کے دے. شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ جو وجیبہ نکتہ لے کرے دا وورا خان پا تقریر شیخ الہند کشتا دیر خشتا نکتے لکر ما بیکا کتلے اغوی دا پا ولار اوبولیس کی او دا لاندے پا دے اندام دا اوبولے چھے وی رسول اللہ مبارک فرمائی من تکفل ما بین لحیه و ما بین فخذیه کچا دا دی دو سیزونو ذمداری واغشت ما بین لحیه سشے دے لکا جبل وما بین فخذیه چیغان دا میں مخصوصہ دے نو اتکفل لہو بالجنت دو والا جنت ذمداری ہے وہ یہ گئی پہ نوی چی سڑے او دس گئی نوی زان تر یادوار گناہون را مستحضری کی جبے والا ہم او دا اندام والا ہم نو پا دیکھے دے مبور واچائی او پا غیر مبور واچائی دیکھے اشارت دیتا شو چی اللہ کما پا دیدوارو سے گناہ کری دے توبہ ہوا زمان پا خلقی مبور واچائی شابس ہے ذکر دا اوبدا او دستی او پا دے اندام باندے ورولا دیکھے دے نزحہ کے او دے اوبسکلو کے یو توبے تے اشارت شو کہ تا تا اگا گناہ دا دے حدث سر اگا خپل گناہ با مستحضر شی نو توبہ با مباسے و دوبہ با مسکے زاو سور پسیشہ مولانا سے مسائل میں دتاو پورے گا لکھ صبرو کا دیکھ کے اٹھکے دی. وقال بعضهم او بعضی وی سفیان ابن حکم وقتی خو ابو الحکم ابن سفیان دیکھنا او بعضی سفیان ابن حکم او سوک حکم ابن سفیان وی واسترفو فی هذا الحدیث پا دی سند کے سنگا دے لکا سوک ابو الحکم ابن سفیان ویو گورا او سوک سوئی حکم ابن سفیان ابو نوئی او سوک سوئی سفیان ابن حکم او سوک شک سروئی سفیان ابن حکم او حکم ابن سفیان سوک شک سروئی سفیان ابن حکم او حکم ابن سفیان
او څوک حکم او ابن الحکم وای دون استراب دی پکې حکم او ابن الحکم او څوک عن رجل من ثقيف وای هلکه ځان په پیګه کنه دلته سور علل لوم بسند تو ګوره او فی الباب عن فی الباب کې عن ابي الحكم ابن سفيان رستو سوي بعد سفيان ابن الحكم وای پويګه او بعد سوي حکم وقتی ابو الحکم حکم ابن سفیان درې خودو وي یو او سره تموي چې سفیان ابن حکم او حکم ابن سفیان سفیان ابن حکم او حکم ابن سفیان دا یو شو شک او سو کوئی حکم ابن سو کوئی حکم او ابن الحکم حکم او ابن الحکم او سو کوئی عن رجل من ثقيف او حافظ ابن حجر وی کہ دا حکم ابن سفیان ثقفی دے نو رجل من ثقیف شو حکم ابن سفیان ثقفی دے ابو الحکم نہ دے حکم ابن سفیان دا چې دریم نمبر ذکر کا ثقیف ثقفی او له صحبت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحبت دے زاو سور پسې شمولانا سے باب في اسباب الوضوء وبه قال حدثنا علي بن قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يغفر الله بالخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اتباع الوضوء صلى الله عليه وسلم قال على المكاره وكثرة الخطاء الى المساجد واتباع الصلاه بعد الصلاه فذلك الرباط قال حدثنا اسباغ الوضوء مکملات د وضو ذکر کوي اسباغ درې معنی دی وکړه یو استیعاب د محل چې کوم محل دی پاغي پورا وبورسه دا شنګار ولې کوي اسباغ الوضوء نو اوس بسره شي اسباغ سمانا میں اکلا استیعاب قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ نَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ مانا نعمتون کامل کول درع صابغ اغا زرغ زغرا کہ طول وجود پا کی پٹی خواہ نو دا اسباغ یو مانا سشوا استیعاب دا محل اگر که یو ذلولی نی پرون تیر شوی دا اسباغ بلا مانا سرا تسلیس نو دا لنبه مانا چې دا د فرض محل دی دویمه مانا څه شوه ما ته ګوره تسلیس چې درې دله اوبه واچوې نو دا مسنون شو او د اسباغ یو بله مانا ده چې کوم محل دی د هغې نه لږ زیات ځای ووینځې لږ زیات ځای نو ګوره هغه زیات ځای چې دی لکه لاس وینځې نو یو سپق بره ووینځه ټیک ده مخ اینځه د خپل اندازې نه لږ زیات وینده لیکن حضرت ابو هریره بس چل کاو هغه به طرفونو پورې لاسونه اینځل وی حدیث کې راځي چې د انسان د اودس د اندامونو به قیامت پر ورځ رڼا ځي نو راشه سم ورلاندې وځه نه به سم ورلاندې وته نو څو معنی شوې درې ما سره یاد کې دا اکثر سوال کې راځي په وفاق کې استیعاب د محل یو ځل دی ولی نی دا محل د فرض شو دویم کم یو شو تسلیس دا مسنون شو او دریم کم شو دا محل نه زیات ځای آسان شو علی ابن حجر تیر شوی دی حالات د رواتو اسماعیل ابن جعفر انصاری ثقة ثبت الله ابن عبد الرحمن ابن یعقوب صدوق او پلاری عبد الرحمن ابن یعقوب دی ثقة عن ابي هريره رضی الله عنه عنهم کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الا ادلکم دا ولی وی تشویق د پاره وای لکه د تاسو ير وری هلکه یو دم د ته نه خیمه چې خزه برته زر میلو شي دې سره څه شو هلکه تشویق پیدا شو خیم برته دا دم دا سه دم د توخه مړې تاسو ته په سکندونو کې خزه میلاوي صبر وکړه دا زر خو نه خیمه په قلار ودیر ود کې توخه مچ سبق نه وځي چې کله تاسو دغه کېږي فارغېږي نو دا غین یو میاش مخبرت مخ کې برته دم خیمه نو بیا په دستار باندې کې په ما نکاح وتاړي مخ کې دا هلا ادلکم دا اول خو ته نصیحت کوم چې خدمه کوي
الا ادلکم د تشویق د پاره وای الا ادلکم الا ما په هغه سیز باندې یمحو الله به الخطایا چې الله په ګناهونه لري کی دا کم زینا نو مخکې تیر شو د اندامونو دویم د کتاب الاعمال نا کرام الکاتبین چې دي او دریم چې کم اثر په زړه کې د کله بدران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون درې واړه وایا یاد دې شو ختم بکی گناهونه د کم زینا شبا د اندامونو او دویم وایا د کرام الکاتبین چې کم اعمال عمل لیکل دي او دریم څه اثر د قلبنا ويرفع به الدرجات درجه اصل کې زینه پوړې ته وای اندرم پای کې تاسو ته وای او دلته مراد درجات علا د جنت مراد ذکر د درجاتو مراد مراتب ګور درجه خو پوړې ته وای خدا پوړې سبب د مرتبه علا دی نو ذکر د سبب مراد تر مسبب نو قالو صحابه بلا ولنا د نفع نه پس بلا راځي نعم بنوي ولنا یا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره اسباغ سمانا مې وکړه درې معنی مې وکړه اندام کې استيعاب وکړه درې ځله تسدیس وکړه یا د خپل ذهن لږ زیات دی ویندا على المكاره سمانا مکاره به یخلی بیا ودس وکړه مکره طبيعي کراهیت ته وبډېر یخلی بیا ودس وکړه یا مکاره څه ډاکټر در توبه بندي کړی دي چې مکوا او ته بیا مو کې په عظیمت عمل کې او یا مکاره څه او په پیسو ملاویږي بیا واله یا مکاره څه او به یو ملری دي تیمم د جایز دی بیا ور پسې مزال وکې دا ټول وایا نو مکاره کراهیت طبيعي مکاره چې یخنی د بیا ودس کې تیمم د جایز دی او بیا ودس کې او بلری دي بیا ور پسې مزال کې او په پیسو ملاویږي او په پیسو یې واخلې وکثرت الخطا الى المساجد جمعتون تزیات قدمونه غشتل دو معنی دي یا خو د کور د جمعت نه لري دي بنو سلمہ یو قوم نو اغي جمعت تزان رانځ کاو وی جمعت لري دي نو رسول الله مبارک تاسو کو وی ابو مورید لري چې تاسو جمعت تنځ کېږي مسجد نبوي ته و یو د الله رسول جمعت لري ځان رانځ کاو وی دیارکم الزموا دیارکم تكتب آثارکم تاسو قدمونه لیکل کېږي نو یو خدا چې جمعات نه کور لري دی دویم دا چې کور نږدې دی او بار بار ځي سار مانځل لاړ شي ماسپخین بیا مازدیګر بیا ماښام بیا ما نو کثرت الخطا دی ته ویل کېږي رجل قلبه معلق بالمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة د یو مونځ نه پس د بل مونځ انتظار د ماښام مونځ دا هغه چاله چې کور لري دی یا نږدې دی خو دی وي جومات ته کې کښېنم ماښام نه پس د ماسخوتن انتظار کې مازدیګر نه پس د ماښام او یا دا چې نفل دی وکړل اوس د مانځه انتظار کې نو منتظر د صلات په حکم د صلات کې دی فذلکم الرباط یو خبر ذهن کې واچوه دا ذا اشارت ته مشار الیه غواړي او دا کوم چې کله ذالک پس راشي دا به معنا نه ورکوي ګورئ دا دال دی په حال د مخاطبینو نو اصل دا و فضاء الرباط فضاء دا جهاد دی رباط دی جهاد دی نو دا کوم نه صرف دونه معلومه شوه چې د پیغمبر مبارک مخاطبین چې دي نو هغه مذکر دي او جمع ده زه مثال در کوم ښه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د حضرت حوا او د آدم په حق کې چې کوم وخت کې اونې له ګوتې یوړې الله څه وایي الم انهکما تاسو ما نه منع کړی ان تلکما الشجره نو کوما معنا نه ورکوي ان تلک الشجره دی او دا کوما دال دی په حال د مخاطبینو چې مخاطبین دو دي بل ځای کې راځي فذلکن زلیخه سوی اخذو ته چې لاسونه یې پرې کړل فذلکن الذی لمتننی فیه نو زا معنا ورکوي زا دا هغه شی دی چې تاسو ملامته کولم ما لاس نه پرې تاسو پرې کړل نو ذلکن کن خو معنا نه ورکوي دال دی په حال د مخاطبینو چې مخاطبین جمع مؤنث دی نو بس دا ذهن کې واچوه د ځانه پس که کراغې زاکا نو دی کې به اشارت دی چې معنا به نه ورکوي زا به معنا ورکوي چې مخاطب واحد مذکر دی که ذالکې راغې اشارت بدی چې واحده مؤنثه د مخاطبه کذالک ما راغی معنا به نه ورکوي اشارت بکوي چې مخاطب دو دي
او کذالکم راغی اشارت بدی چې مخاطب جمع مذکر دی او کذالکن راغی یا تلکن راغی نو مخاطب جمع مؤنث تا معنا بنور کوي الرباط وتستوي جهاد ته وای جهاد ته ول رباط وای ځکه چې دې کې تر رباط د اسونو کې اسونه رتړلې دی ورته د جهاد د پاره یا رباط په د نسبت ورته وای ځان دې تړلې دی د جهاد د پاره چې د جهاد کوم او بس تختم بانا مرابطه جهاد بکوما یا خو سوی ما اوه چې رباط وته ولې وای چې اسې تړلې دی د الله په لار کې د جهاد د پاره یا نفس تړلې دی د الله د پاره یا شیطان وتړ چې شیطان امر نږدې کېږي او زه به دا جهاد خامخا کوم نو فذلکم الرباط دا جهاد شو لکه دا ولې تشبیه ورکوي لکه جهاد چې کوم د الله د رضا لپاره جهد کې دلته هم جهد د الله د رضا لپاره راغی جهاد کې شین شیطان سره مقابله را دلته هم شیطان سره مقابله ده جهاد کې شین نفس سره مقابله را دلته هم نفس سره مقابله دا نه چې ثواب د جهاد کې او مشقت اجر خو په قدر ده مشقتي دې کې خو مشقت کم دی ماره ته پرون نو ویلې چې فضل العالم علی العابد كفضل علی ادناکم پوهیږئ د جهاد ثواب خو ښکاره دی انکار نشته د دې ثواب هم ښکاره دی وبه قال قتيبة تیر شوی دی عبدالعزيز بن محمد هم تیر شوی عن العلا مخکې تیر شو نحوه وقال قتيبة فذلكم الرباط درې ځله ویلې دي تاکیدا وفي الباب عن علي په مسند بازار کې دی په مستدرک د حاکم کې دی شبه و یو منټ مستند بازار مستدرک د حاکم او د عبد الله ابن عمر په ټولو صحاحو کې دی تکړه شه صحاح ټولو کې دی او د ابن عباس په ترمذی کې را روان دی په ترمذی کې او د عبیده په مسند احمد او مسند بازار کې دی مسند احمد او مسند بازار کې او سو کوئی عبیده ابن عمر عبیده یا عبیده د عائشه په مسند بازار کې دی او د عبدالرحمن ابن عائش دا بغوی په شرح السنه کې دی بغوی په شرح السنه کې او د انس په مسند بازار کې دی بیا وخت کې دا د علی مسند بازار او حاکم په مستدرک کې عبد الله ابن عمر په ټولو صحاحو کې ابن عباس ترمذی کې عبیده په مسند احمد او مسند بازار کې او څوک عبیده وای د عائشه مسند بازار کې او د عبدالرحمن ابن عائش بغوی شرح السنه کې د انس مسند بازار کې قال ابو عیسی حدیث ابو هریره حدیث حسن صحیح الله ابن عبد الرحمن چې کوم تیر شو دا څوک دی دا ابن یعقوب جوهنی قبیله ته منسوب دی او وهو ثقه عند اهل الحديث اوس مسائل مستنبطه او باسا یو خدا الا الفاظ راول د تشویق د پاره الا لفظ راول دا ته معلومه شو بل ترغیب د اسباغ شو بل فائدہ د اسباغ ترغیب د اسباغ او فائدہ د اسباغ بل ترغیب د کثرت د خطاو او ما وی جا کور لري دی نږدې دی بار دی او بل دا چې مکاره نه معلومه دا شوه چې مطلق مکاره سبب تیمم نه دی ګورې او به یخی دی نو ته تیمم وکړه نه وکړو بل انتظار هم په حکم د مانځه کې دی هله انتظار په حکم د چا کې دی د صلات کې بل دا جهاد دی دا چې کم اعمال تیر شو جهاد دی ثواب یې د جهاد بل درې ځله وې فذلکم الرباط په اهم څیز کې تکرار کول تکرار په لهم فذلکم الرباط دریم دې معلومه شوه په مطلق اودس ګناه رجیږي او په دې ګناه هم رجیږي او درجات هم بلندېږي په محض اودس ګناه رجیږي او په دې ګناه هم رجیږي او مرتبه هم بلندېږي بس بکو مولانا صاحب دا بل کتاب دی وایي دا بل واړه هلکه لږ د رحم د باران دعا هم کوی که نه
خزه دا اوږد حدیث دی نو ماته پرېږده وایي تا پرون ویلي چې شیعه او روافض دا ډېر اهمه خبره ده مولانا صاحب په خیر القرون کې د تابعینو او د اتباع التابعین په زمانه کې شیعهګان جوده و روافض جوده و هغه زمانه کې شیعهګان جوده و روافض جوده و شیعهګان به څوک و شیعه به هغه چاته وي چې د علي د تفضیل به قایل و چې علي افضل دی شیعهګان به څوک و چې د حب د اهل بیتو به قایل شیعهګان به څوک د علي د رتبې به قایل د فضایلو د اهل بیتو به قایل هغې سره به یې مینه زیاته لرله او د هغې سوچ به دا و چې یاره بهتره دا و چې علي بادشاه شوی وي خلیفه بلا فصل نور حضرت ابوبکر ته به ظالم نه وي هغې به دا منله چې ابوبکر صدیق ځکه بادشاه شو چې جنجال جوړېده دا قصه به راځي انشاءالله د ابوبکر بادشاه کې که ابوبکر لږ هم رستو کېده نو انصارو بادشاه جوړو او علي صاحب د پیغمبر علیه السلام په تجهیز و تکفین کې مصروف و نو هغې به دا نه وي چې ابوبکر ظالم دی دا به نه وي چې عمر ظالم دی دا به نه وي چې عایشه ظالمه ده دا به چرې نه وي تشیع څه هغې به دا وي چې حق د علي و استحبابي حق څه واجب نه خو مجبوري راله نو ابوبکر او عمر او عثمان دا مخکې شو مجبورۍ د وجې هغې به وي چې علي په صحابو کې افضل دی د ټولو نه زیات هغې به د اهل بیتو د فضایلو ډېر ذکر کاو او بحثونه به یې کول چې اهل بیت اهل بیت اهل بیت او هغې به وي چې د بنو امیو نه بنو العباس زیات مستحب دي د حکومت بنو امیه حکومت راغی د حضرت معاویه رضی الله عنه بیا د یزید بیا د عبدالملک ابن مروان دی به وی دا بنو امیه خو دومره استحقاق نه لري کوم استحقاق چې د پیغمبر مبارک هغې بیت لري هغې به دا خبرې کولې او روافظو څه وی روافظ سخت خلک وو هغې بیا مختلفې ډلې وي هغې به بیا وی چې حضرت ابوبکر او عمر ظلم کړی زیاتې یې کړی داسې دا ما دوه درې خبرې وکړې نور یې شته دوی زیاتې کړی خلیفه باندې بلا فصل علي او هغې به بیا معاویه صاحب پسې کنزل کول هغې به عایشې صدیقې پسې کنزل کول بلکې هغې کې بعضې ډله داسې وه چې هغې به وی چې د امام مرتبه د نبوت نه پورته ده هغې کې بعضې ده چې وایي تحریف په قرآن کې شوی دی قرآن 40 سپارې و دا لس پکې د اهل بیت و فضایلو او هغه ته دي پټ کړي دي شیخین نو ګوره خطرناکې عقیدې یې شوې د شیعهګانو داسې خطرناکه نه وه او د روافظو جدا وه نو چې زمونږ په کتابونو کې کم راوي کې راځي په خیر القرون کې چې دا شیعه دی نو هغه طعن نه دی هغه طعن نه دی ډېر ملګري دلته دوکه کېږي یو راوي به راشي او بخاري به د بخاري راوي به او هلکه دا خو شیعه دی د مسلم راوي به او دا خو شیعه دی او زمونږ په استدلال کې به او مونږ به شیعه دی نو دا خیر القرون اتباع التابعین او تابعین په دغه زمانه کې چې کوم شیعهګانو نو خطرناک خلک نو او رافضیان خطرناک اوس دې زمانه کې چې څومره وروستو زمانه راغلې ده اوس شیعه وګرځېدلی دی اوس تقریبا ټول رافضیان دي اوس ټول روافض دي اوس پکې فرق نشته نو چې خیر القرون کې کله زه تاسو ته ویم حافظ به وایي زه به ویم امام بخاري ټول به وایي چې دا منسوب د تشیع ته نو دا به جرح نه او چې ما ووایي چې دا رافضي دی وایه دا به سی بیا دا به جرحی بیا د شیعهګانو هم پکې خپل قسمونه او د روافظو هم پکې خپل قسمونه او بیا دې زمانه کې چې کوم تشیع دی او رافضیت دی اوس یې فرق نشته او ټول رافضیان دي دا یو نقطه مې پرون تاسو وخت کم اگر کسی کپڑے پر چھوٹے چھوٹے ناپاک پانی قطرے مختلف جب تو وہ قطرے نزعہ کے ساتھ پاک ہوتے ہیں سنگا چھوٹے چھوٹے ناپاک قطرے دارا روان دے ترمذی کے سبا نبل ودرا روان دے آخر کے اوبدی لمبو نسکل پاتشی آمسکیشی بالکل لو سور پسیشا داوگد حدیث نمبر عبد الله بن مبارك مراد قال اخبرنا يونس قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبس قال حدثنا يونس مدار سند عن الزهري قال اخبرنا علي بن حسين شي امام زين العابدين وتوي شي حسين بن علي اخبر خبر وقال يقول بي علي لرا شي ان عليا علي قال ويلدي
كانت لي زما دپاره شارف یو اوښه وه شارفه هغې اوښې ته وایي چې ښه صربه اوښه وه من نصیبي د حصې زمانه من المغنم د غنیمت د مقدم مصدر میم دی یوم بدر په دغه مناسبت د باب چې علي بدري دی او په حصه کې ورته یو اوښه میلاو شوې وه غټه وکان النبي صلی الله علیه وسلم اعطوانی او پیغمبر مبارک مال را کړی وه مما د هغې نه افاء الله علیه چې الله پیغمبر علیه السلام له ورکړی وه فی ورته وایي دغه فی مصطلحه نه ده فی مصطلح خو هغې ته ویلې کېږي چې په هغې باندې جهاد نه شوی او بغیر د قتل و قتال نه کوم شی حاصل وي داغه واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول داغه د پیغمبر د خمس نه من الخمس خپل وای د فی اطلاق په اعتبار د مجاز شوی دی د فی او د غنیمت اطلاق په یو بل کېږي یا په معنا لغوي سره په اطلاق کېږي یوم اذن نو یو ول پیغمبر مبارک د خمس نه ورکړی وه او په خمس کې د اقاربو د رسول الله مبارک حق دی هغې مصارف یې ښودلې دي نو یو پکې اقارب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي نو څو اوښانې شوې دوه یو یې خپله حصه وه یو ول پیغمبر مبارک د خمس نه ورکړې وه فلما اردت چې مې اراده وکړه ابتنې چې واده وکړم د بنا معنا مې بل اوس کړی چې د بنا نه ولې تعبیر په واده سره کېږي د فاطمه بنت النبي صلی الله علیه وسلم سره نو وعدت رجلا ګوره باب مفاعله ده د دواړو طرفونو وعده ده ما وعده کړې وه او هغه سړي وعده کړې وه یو رجل سره سواغن زرګر و صایغ زرګر ته وایي لور ته وایي په بنو قینقاع قبیله کې هغه سره مې څه وعده کړې وه دا زرګران به د بازار نه به د ځنګل نه به دا سرګړې راوړه ګیا سرګړې مو ورته وایي بروزه مو ورته وایي دا به یې راوړله څه له هغې باندې به کار کو دا زر به یې پې ویلې کولو دا به یې بلول او یا به یې څه چل کو دا اوسپنې به یې پې ویلې کولې تنور کې نو ما ورته وایي چې ما سره لاړ شه چې زم دا سرګړې راوړم او په دې سواغین یې خرڅ کم او څه پیسې حاصلې کم چې د فاطمې ولیمه وکړم نو وعدت به بمفاعله شوه ان يرتحل معي کې دا سړی ما سره لاړ چې بناتې بإذخر اذخر مو ورته وایي اذخر مو ورته وایي سرګړې ګیا او بروزه مو ورته وایي نو فارت ونبيعه من السواعين په سرګرانو به خرڅه کما فنستعين به في وليمة عرسي وبين انا اجمع لشارفيه د دواړو شارفینو دپاره ما وایي چې شارف ناقه مسنه د هغې دپاره مې اقطاب کتو ته وایي کته پېژنې که نه هسې سنډاو په غوی چې هغې ته کته وایي خو خیر د اوښ هغې ته ما ووایي د اوښ په شا باندې چې کوم هغه دغه اچوي سامان اچوي دا بوجې موجې او دا او غرایر بوجو ته وایي غرایر بوجو ته وایي چې بوجې به ځان سره یوسمه او په دې کې به دغه واچوم ګیا او روبېړم والحبال رسۍ چې په هغې وتړم وشارفای زما دواړه اوښې مناختان بلاستې وې جم د حجرې رجل دی انصارو ته همېلته سملولې وې او ما دا سامان جمع کو حتی جمعتو ما موصوله دی الذي جمعتو چې رالم ومې کتل فاذا انا بشارفیه دا مفاجاتي دی قد اجبت اسنمتهما قبانې پرې شوي کوهان شوتر قبان ته چا پرې کړي و بقرت او شلولې شوي بقرتم بقر د کو ځمکه شلی کنه خواصرهما تشي د دواړو و اخذ من اکبادهما او اینې جګرونه ته اغشتې شوي قبانم پرې شوي دي او شلیدلې دي او اینې هم ته اغشتې شوي دي مردارې پرتې دي دواړه فلم املک عینیه قابو مې ونه منتفخ سترګو باندې یعنې ومې جاړل ولې یو خو ظلم شو او دویم دا چې مال وکړې او شوا روتې غوښې ته وایي یا را باندې روته وخوره او یا د ښوروا غوښه را باندې وخوره ضع السکین فی اللبات منها وزرجهن ککړې کدي لره حمزة بالدماء یا حمزة په وینو فی الدماء وعجل من اطایبها لشرب د دې اعلاق غوښه په تلوار راوړه شاربینو د خمرو لره قدیدا من طبخ ټوټې د غوښې پخې چې پخې شي او شوار وتو ته ویل کېږي نو به صیب ورپاسې د هغو نشو په وسبه ور ټوپ کې حمزه التې تورې ته فعجب به پرې کړه قبان د دواړو قبان یې ترې را پرې کړل وبقره ویشته ول تشي د دواړو فاخذا من اکبادهما جګرونه قبم زر پخېږي او خوږه غوښی او جګر اینه د زر پخېږي قال علي فانطلقت چې دا مې وکتل نو لاړم حتی ادخل حکایت د حال ماضیه دی داخلېدم په نبي کریم صلی الله علیه وسلم وعنده زید بن حارثه نو پوه شو نبي سلام الذي لقيت سترګې نه مې اوښکې بهېدلې هلکه لږ زر مې درته وویې وخت مې ختم دی پوهېږې که نه فقال ما لك يا علي دا ولې قلت يا رسول الله ما رأيت كاليوم منظرا كمنظر اليوم
نن پشان د ظلم منظر مې نه لیدلی عدا ظلم کړی حمزه علی ناقتیه فاجب پرې کړی دي اسنمتهما وبقره خواسرهما وهذا تنبيه د پاره دی هو مبتدا د خبر دی فی بیت په کوټه کې معه شرب جمع د شارب دی فدعا النبي صلی الله علیه وسلم بردائه فرتد ذان نے صادر توکو ثم انطلق على يمشي پیادته او دې تابع شم انا وزيد بن حارثه حتى جاء البيت کوټه کور تراغي الذي فيه حمزه فاستاذن عليه واذن له فتفق شروش نبی علیہ السلام کور عیادت بغواړي خان يلوم حمزه فيما فعل فاذا حمزه سمل النشاء محمره عيناه استرجي سريوي فنظر حمزه الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر نظر پورتک فنظر الى ركبته ثم صعد النظر فنظر الى وجهه ده حضور پاک مختا ثم قال حمزه وهل انتم الا عبيد النبي ابي تاسو نه مگر د ما د پلان مریان یې تاسو مریان راځي د ما د پلان ما ته خبرې کوي نشاو نه پوهیده فعرف پوي شو نبی علیہ السلام چې انه سمن چې سړی نشه دی فنکس واپس راغلی على عقبيه القهقره قهقره چې په کومه تری وپاغي واپس شو فخرج وخرجنا معه نو بهر کیف نشه هغه زمانہ کې خمر حلال وکنه روم به زمانہ نو مناسبت د باب ایدو چې دوه خانې دی بدری دی یو اوخه په غنیمت کې ملو دا یو ته نبی علیہ السلام ور کړی دا زم دا بل مو وایا ورون نیم قضا کړی دی نه قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا معينة قال انفذه را رسول دا حديث منت ابن اصبهاني شي عبد الرحمن دي شبا بس انه علي جنازه وكلا سهل ابن حنيف انه شهد بدرا دي مناسبات دباب شي سهل ابن حنيف بدري دي مخ كده قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه عمر بن الخطاب حين اغى وقت ايمت حبسته في حبسه عمر لور كونډه شوا د خنیس ابن حذافه سهمینا تاسو په شی په خبره ددنه كونډه شوا خنیس من المهاجرين الاولين او من البدريين دی ګور دا د عبد الله ابن حذافه رورو عبد الله ابن حذافه مشهور صحابي دی بنو سهم قبيله وكان من اصحابه او دا خنیس د اصحابو د نبی رسول الله نو قد شهد بدرا د مناسبت دبا بدر پرا او توفي بالمدينه فمدينه منوره کې دی وفات شوی دی دا په احد کې زخمی شوی دا غزه هم ندی بیا شهید شوی دی وفات شوی دی نو قال عمر فلقيت چې دا ما دا حبسه کونډه شو او عدت تیر شو ملاقات شم د عثمان ابن عفان سره پیش میکړه په حبسه فقلت بیان کوي ما وی ان شئت کان کحت حفصه بنت عمر که خو هدي په نکاح کوم درته عربو کې دا رواج او پلار په خپل خلکو ته ودا د په نکاح کوم نن سبا خدا دومره ګنده رواج دی که یو پلار چاته و چې دا لور در کوم ټول عمر پیغوري بیا وتا خاون ظالم پیغور کوي په پلار سره لوړای نه او کله یو پیغور کله بل دا ګناه ده قال سانظر في امري ذم نظركم فامر ذما کې سوچ کوم فلبست ليالي فقال عثمان قد بدا لي ما تدا خبر واضحه شوی دا دی وخت کې الله اتزوج يومي هذا يوم نه مراد زمانہ د دې زمانہ کې نکاح نه قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت قد اخوه انكحتك حفصه بنت عمر فسمت ابو بكر فلم يرجع الي شيء فكنت عليه زبدي ابو بكر اوجت شم غصشم مني من ودي على عثمان فعثمان میں غصه و حکما وا فغدا غصه و چتا ولی نکه وک کنه حکما و ذک الخيرات و جنکم کنه ابو بکر خاړو غغونه کچیا کوم یانا فلبست لياليا ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها نکاح میکړه حفصه یا حضور پاک تا فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي طب ما باندې د موجودین ماخوذ دي تما باندې غصه حين عرض اپويشو حالاته حرصت علي حبسه فلم ارجع اليك وذشباتشم قلت نعم قال فانه لم يمنعني ظنوي ما نکړی د دینه چې ما ته رجوع کړو فيما عرضت چې حبسه ده الا مگر دې ما نکلمه چې اني قد علمت ما ته پتا وا چې نبی سم قد ذکرها د دې ذکر کړو اصل کې حضور پاک د حضرت ابو بکر سره ذکر کړو چې حبسه د په نکاح لما نو ما ته غږ ذکر نکاو چې رسول الله مبارک نیت ته ولی کاغه نوې کړي نو تا بیا د پیغمبر نړۍ کې ګیلا وا کې نیت یې وله ونکړه نور د ما لکه دا وا چې پیغمبر پرېخې ما کولا نو فلم اكن لافشیا زنوم چر پاش کړي به مراد د نبی رسول الله ولو ترکها ک پیغمبر مبارک پرېخې لقبلتها ورپسې شه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد سمع على مسعود البدري دقه مناسبت د باب ابو مسعود بدري نو عقبه ابن عمر دي بعض حضرات دي بدري نشميري واكثر علماء محدثين وجد بدري دي ورپسې شه النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد رجل على اهله او حديث ابو الوضو شبا
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمع عروه بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عروه ابن الزبير يحدث حديث في عمر بن عبد العزيز ته په امارت عمر بن عبد العزيز کې دا حدیث وی چې اخر مغیره ابن شعبه د مازیګر منرستو کو او د امیر د کوفه او د معاویه صاحب د طرفنا نو داخل شو ابو مسعود چې عقبه ابن عمرو انصاری دی دا څوک دی ابو مسعود نو می عقبه دی دا د زید ابن حسن نیکه دی د مور پلارخه جد د مور پلار شهید بدرن د مناسبت شو نو فقال دا ابو مسعود سوي لقد علمت اي مغيره تتبتدا کہ نزل جبريل فصلى نمنذ جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه پنځه منځونه پړومبي وخت او پنځه په دویم کې ترمذی بخاری کې براشي ثم قال بیا جبريل اوه هكذا امرتو تاسو پیږئ په خبره نو دا په تعریض کوي چې پیغمبر مبارک ته په کوم وختونو کې جبريل منځونه کړی دي نو مغیره ته په هغه وخت کې ولی منځونه کړ ثم وكذلك عروه ودقس بشير ده ابو مسعود وي يحدث عن ابيه شابته وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن يعمش عن ابراهيم عن الرحمن بن يزيد عن عمر عن مسعود البدري دقه مناسبت دباب دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سوره البقره اغه لا يكلفو دي او من الرسول دي چې چا اول سپشپکه کفتا هدا بوله کافی شي د سنه به کافی شي د قیام الليل الله پر تهجد ثواب ورکي یا کفتاه کافی بشي د موزیاتونه یا د شیطان د یا د ساحرین د سحرنا عام معنی او کاشبته نو ما دې تاسو کو عبد الرحمن وای چې دا حدیث خو ما ته علقمستانه نقل کړي دا ټیک ته نو فحدثني هراته بیان کوي بالکل علقمه د ټیک ویلې بس بکو مولانا صاحب وخت کمو لګزر مې راته وي وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين دو کیسے مریضان دي چې الله شفا ورکړي الله موږ د فتنو آفات او بلیات نه پامن کې وساتي الله طالبانو ته علم کامل نافع ورکړي